اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه حکیم زاهد ابن جعفر طلحه دواخانه نوشهره کینټ نه. نن چې کومه زموږ موضوع ده نو هغه ده ایزو سپرمیا په باره کې. هغه کسان چې د کومو کسانو د منې ټیسټو کې د جراثیمو ټیسټو کې او جراثیم یې صفر وي یعنی نیل وي نو د دې وجوهات څه وي لکه دا د کومې وجې نه کیږي او آیا د دې علاج شته او که نشته. نو یاد ساتئ هغه کسان چې د کومو کسانو ایزوسپرمیا لکه جراثیم یې نیل وي نو دوی به ړومبې خپلې اګې چیک کوي. که چېرې د دوی د اګو سایز ټیک وي نو بیا به دوی داسې چل کوي چې دوی که چېرې دوی دا وایي چېرې زه علاج کول غواړم که د اګو سایز یې د خپل سمال نه هم لاندې وي لکه ډېر وړوکي وي نو بیا دې کې بچي نه کېږي په دې ځان پوهې کې. دویمه خبره دا ده که چېرې د دوی د اګو سایز ټیک وي نو بیا به دوی او جراثیم یې نیل وي نو بیا به دوی سکروټم الټراساونډ کوي. د اګو خپل چې کوم الټراساونډ وي هغې ته سکروټم الټراساونډ وي. نو که چېرې سکروټم الټراساونډ کې دوی ته دا ووایي چې یاره ستا رګونه ټیک دي او څه مسله پکې نشته نو بیا هم د دې چانسز شته چې بچي یې وشي. بل دی کې دا کار وي که چېرې یو سړی سکروټم الټراساونډ وکړي او د هغه دا رګونه کم چې د جراثیمو یا د جراثیمو دا کم رګونه دي دا بلوک وي. یو هغې کې وي ویریکوسیل لکه چې دغې او هایډروسیل. نو که چېرې هایډروسیل وي یا ویریکوسیل وي د دې خلک اپریشن هم کوي او بغیر دوی هم د الله تعالی په فضل دا طبي لحاظ سره ټیک کېږي. نو که چېرې هغه مسله وي او هګۍ یې ټیک وي نو بیا د دې چانسز شته بیا هم ټیک کیدی شي. بل هغې کې دا کار وي که چېرې د اګو سایز ټیک وي او دوی دا وایي چې یاره موږ هایډروسیل هم نشته ویریکوسیل هم نشته سایز هم ټیک دی نو بیا دې کې وي بایاپسي. د دې نه بیا هغه اوبه لرې کوي او هغه ګوري چې آیا هغې کې جراثیم شته او که نشته. خو د هغې نه مخکې دې کې بهتره دا وي د دې بایاپسي نه وړاندې دا نور ټیسټونه یې ټول وکړي د بایاپسي نه وړاندې به دوی بیا LH او FSH ټیسټ کوي. LH او FSH او پرولیکټین دا هغه ټیسټونه دا د هارمونز ټیسټونه وي. نو دا هغه ټیسټونه دي چې دې کې دا پته لګي چې د سړي په وجود کې د بچو جراثیم شته او که نشته. میکس عموما کسان داسې وي چې د هغې د LH FSH کې فرق وي جراثیم د هغې صحیح نه وي نو د داسې کسانو بیا په سینه باندې عموما ویښته ډېر زیات کم وي او یا نه وي او یا د دوی ګیره او بریت هم صحیح نه وي. نو چې د کومو کسانو دغه پوزیشن کې وي نو دې کې هم ځینې کسانو ته الله تعالی ورم کړي خو عموما دې کې لږ شان مشکل وي. د دې نه علاوه هم که د چا جراثیم نیل وي او څه تپوس کول غواړي نو زموږ نمبر د وټسپ چې کوم دی هغه دی 0333 91 38 479. دویم نمبر چې کوم دی هغه دی 0311 93 55 042. چې د چا څه سوال وي انشاءالله تعالی طبي لحاظ سره موږ هغې له جواب ورکوو. السلام علیکم.